السلام علیکم. پاکستان کې اکثریت د میډیا چینلو چې دی د دې مثال د میدان د ډمې غونته دی چې څوک سیوا پیسې پې شیندي هغه ته ګډیږي یا اکثر تاسو کتلي چې د کلیه بدماشانې بوزي او د ټوپک په زور یې ځان ته ګډوي. پروپیګنډه دوی څنګه کوي؟ تاسو ته پته ده نن سبا یو کیس ډیر ذکر دی په میډیا باندې 190 میلیون پاوند سکینډل ورته وي، خو د دې کیس اصلي نوم دی القادر ټرست کیس. او نن مو په دې پوهه کومه چې میډیا څه پروپیګنډه کوي او حقیقت څه دی. میډیا د اسټیبلیشمنټ او د دې جعلي حکومت په خواهشاتو باندې عمران خان بدنامولو والا او جعلي کیس پې جوړ کړی چې دا 190 میلیون پاوند کرپشن شوی دی او عمران خان کړی دی. دا داسې چل شوی دی چې د ملک ریاض زوی په لندن کې د میاں نواز شریف د مسلم لیگ نون صدر چې دی د هغه زوی د حسین نواز نه د یو فلیټ ډیل کو او دا ډیر غټ ډیل و. نو هغه پیسې چې دی هغه ټرانزیکشن چې کله وشوي نو په انګلند کې یو اداره د هغې ته وایي NCA نیشنل کرایم ایجنسي. د هغې دا خیال دی چې کم دغسې غټ ټرانزیکشن یې پای نظر ساتي چې آیا دا د منی لانډرینګ پیسې خو نه دي چېرته او یا دا بیا وروسته دوی وایي چې دا ټیرر فاینانسینګ له استعمالیږي. نو دغې چې کله NCA تحقیق وکړو نو هغوی هغه پیسې فریز کړې او تحقیقات چې وکړو ملک ریاض زوی والا ثبوتونه ورکړل چې دا جنرن پیسې دي نو بیا یې هغه ریلیز کړې، خو شرط یې پکې دا کېښودو چې حکومت تاسو دا پاکستان ته ټرانسفر کوي نو د حکومت پاکستان اجازت بوله ضروري. د عمران خان دور او کابینې د اجازت ورکو او هغه پیسې رالې او چې رالې نو هغه ډایرکټ د سپریم کورټ په اکاونټ کې رالې، ځکه چې په ملک ریاض باندې د بحریا ټاون د کراچۍ د ځمکو په کیس کې 450 ارب روپۍ سپریم کورټ جرمانه ښودې ده چې دا به حکومت له ورکړي. دوی هغه پیسې په هغې کې ایډجسټ کول غواړي. نو بیا په دې کې حکومت بدل شو، هغه پیسې په سپریم کورټ کې پاتې وي او په سپریم کورټ کې هغې پیسو باندې سود منافع 13 ارب روپۍ اوسه پورې شوې ده، دا هم حکومت ته فایده شوه. نو حکومت پې دا کیس جوړ کړی دی چې دا عمران خان په بدنیتۍ سره په سپریم کورټ کې ایښودي. هغوی ورته وایي چې تاسو دا پیسې د انګلند نه رالې د ملک ریاض د زوی پیسې وي د سپریم کورټ په اکاونټ کې دي، خو د حکومت په کار خو د سپریم کورټ اکاونټ نه ځان ته را ټرانسفر کړي. خو د هغوی بدنیتي دا ده چې صرف عمران خان بدناموي. اوس دا کیس القادر ټرست څنګه دی؟ دغه دوران کې په جهلم کې یو شړی دی چې هلته په 300 روپۍ کنال کیږي او القادر ټرست لا چې کم د سیرت النبی تعلیم ورکوي او هغې کې د عمران خان نه تنخواه شته نه 1 روپۍ ته ګټه شته، صرف ځوانانو لا د سیرت النبی د رسول د خدای د اسوه حسنه تعلیم به ورکوي، هغې کې PhD کیږي، ریسرچ به کیږي، سکالرز به جوړیږي او بالکل مفت دی. هغې دپاره ملک ریاض ځمکه ګفټ کړې وه چې دا ټرست پې جوړ شي. دوی اوس دا وایي چې دا عمران خان دا پیسې په سپریم کورټ کې د ملک ریاض جمع کړې او دغه کې نه دي جمع کړې په حکومت په خزانه کې. نو دا د ملک ریاض نه ذاتي فایده اخیستې، نه د عمران خان اکاونټ له 1 روپۍ راغلی، نه ځمکه په عمران خان پسې ټرانسفر شوې، نه په بشرا بیبي پسې شوې، نه عمران خان ته تنخواه لي، نه ته بشرا بیبي تنخواه لي. خالص مخلص القادر ټرست لزي. خو دوی اوس دغه بل څه لار ورته نشته، 270 FIR یې کړي او هېڅ کې نه نو جعلي طریقو سره کوي. او بېګا د شپې یا ججان وایي چې 2:30 بجې زما ټایم ختم شو زه فیصله نه کوم. وډیاله کې بېګا د نیمې شپې پورې کیس روان و، دومره یخني شوه چې صحافیان هم ټول رپېدل د یخنۍ نه، وکیلان هم ډسټرب او بجلي لاړه نو بیا کیس بند شو. نو دا ټول بدنیتیانې دي، د میډیا پروپیګنډه ده. القادر ټرست کیس لا دوی 190 میلیون پوینټ کوي، دغه پروپیګنډه ده. دې ته زه وایم چې د پاکستان کې ډېر میډیا هاوس د میدان ډمې دي. ستاسو څه خیال دی؟ امید لرم چې تاسو به د القادر ټرست کیس او د 190 میلیون پاوند په کیس کې چې کوم فراډ دی فرق دی په هغې پوهه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.